د قومي وطن پارټي ورکر بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو څنګه تاسو ته پته ده لږه شیبه غړې کې به ان شاء الله د قومي وطن پارټي طرف نه بدلته یو برپور احتجاج کیږي د امن او امان او د منګای خلاف سره نو لږ ډیر کارکونان خو راغلي دي او لږ ساعت بعد هغوی خلک چې کم دي دلته به راغونډېږي او برپور احتجاج به کوي د هغې حوالې سره موږ سره دې وخت کې د قومي وطن پارټۍ او رهنما جاوید حسین خان ولاړ ده نه به تپوس کړو خانداره ته ووایه دا لږه شیبه بعد چې کوم احتجاج دی دا څه حوالې سره دا خو د ګرانۍ خلاف دی لوډ شیډینګ خلاف دی او په بنو کې چې کومه واقعه شوه د هغې خلاف دی د تنګي هسپتال کې واقعه شوه د هغې خلاف دا کوو نو دا ټول دغه مسلې دي او نن زمونږ د غونډ ته تنګي تحصیل ملګري روزي او د هغې خلاف موږ روت یو ترنګ ساعت کې انشاءالله زمونږ صوبایي چیرمین راځي هم قوم ته خطاب کوي ځکه چې دا غریب عوام ډېر زیات تنګ دي الو بجلی شته نه او بیلونه ښه ډېر را روان دي کیس نشته بیلونه راځي باقي پاتې غریب سړی چې دیاړي وکړي نو هغه پې بچوله رزق دغه وکړي او که نه د ډاکټر د علاج پې وکړي دا ټولې مسلې دي او موږ ټولو عوامو ته خواست کوو چې روزی او دې احتجاج کې ډېره مهرباني دې وخت کې موږ سره بل مشر ولاړ دی صدر صاحب دا راته ووایه چې دا نن احتجاج څه حوالې سره دی او دې کې به څوک راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم تاسو ته پوسو کې د نن احتجاج د سباره کې دی نو دا زمونږ د خیبر پختونخوا او بیا پاکستان په سطح وګورو دا حکومتونه کوم مرکزی حکومت دی کو صوبایي حکومت دی په دې قوم باندې په دې زمونږ په دې خاص کر په پختون قوم باندې چې هغه د ګرانۍ په دغه کې کم اسمان راکته کړی دی دغه سي د بجلی لوډ شیډینګ دی د ګیس لوډ شیډینګ دی نور د امن او امان چې کم صورتحال دی پاغه باندې زمونږ لیډرشپ جناب ملي مشر جناب افتاب احمد خان شیرپو صاحب دا فیصله کړې ده چونکې د هغې تعلق هم دې تنګي تحصیل سره دی هغې د دې ځای نه دغه خپل احتجاجونو لړۍ چې کوم د هغه شروع کوي دغه پوره احتجاجونه به موږ د خیبر پختونخوا په ګوټ ګوټ کې انشاءالله د صوبې د حقوقو دپاره د امن دپاره د ګرانۍ خلاف د لوډ شیډینګ خلاف د ګیس د لوډ شیډینګ خلاف د وابډې لوډ شیډینګ د خلاف دغسې نور چې کوم مسایل دي په صوبه کې د پښتنو خاص کر د پښتنو سره کم زیاتې روان دي په هغې باندې زموږ لیډرشپ دا تهیه کړې ده چې موږ باندې خپل تنګي تحصیل نه پوره من خالي کوو پوره من احتجاج شروع کوو او دغسې بعد دا لړۍ د خیبر پختونخوا نورو ضلعو ته هم رسوو انشاءالله موږ به د هغه مرکزي حکومت دی او صوبایي حکومت دی د هغې خلاف به موږ برپور دا احتجاجي جلوسونه چې کوم دي دا به مختلف طریقو سره کوو او موږ د دې ځای نه دا زموږ تنګي تحصیل دی او دا زموږ د لیډرشپ چې کوم دی دا صوبایي مشر او د صوبایي مشر او د مرکزي مشر دا د هغې ابایي تحصیل دی ناغي د دې ځای نه دا ځکه دغه وګڼله چې د دې ځای موږ د احتجاج دغه چې کوم دا پیل کو او د ټولې خیبر پختونخوا ګوټ ګوټ ته ورسو او د پښتنو سره چې کوم زیاتې روان دي د هغې خلاف موږ اواز اوچت کړو ډېره مهرباني نو لږه شیبه ګاړی چې کوم دی هغه به صوبایي چیرمین سکندر خان شیرپو صاحب به راشي دلته موږ ګورو د وطن پارټۍ چې کوم دی بل رهنما چې کوم دی مشر ولاړ دی السلام علیکم حاجی صاحب نن حوالې سره امن او امان حالات دي حوالې سره به څه خصوصا چارسدي لپاره څنګه چې تاسو ته پته ده چې بنو کې کومه واقعه راغلې وه هغې کې زموږ ملګري شهیدان شوي دي بدن نیمګړي شوی دي نو عوام مایوسه دي عوام مایوسه شوي دي د دې لپاره موږ پوره من احتجاج کوو د دې لپاره موږ راوتي او موږ عوامو ته اپیل کوو چې تاسو موږ د دې کې شمولیت وکړئ او دا موږ سره کامیاب کړئ سره دا به راته ووایي چې د ضلع چارسده کې چې کوم خصوصا د خپلې ضلع په ټول ملک کې د صوبایي حکومت د طرفه یا د وفاقي حکومت د طرفه چې کوم د بجلو بیلونو چې کوم د خلکو په سر دی چارسده ضلع کې موږ وګورو یو خو بجلي شته نه
لراشي او کپرام پرام شي هغه دکاندار ټکی. کې دکاندار هر د 10 منټه درې پس مرګري بیا یو مرګري د بلونه موږ چې کوم راشي دي، بلونه خلک باقي تنګ په راغلي. دکانداري کې موږ په دې بلونه باندې خلک خبر تنګ نه راغلي، ماته په پته لګي سویګیز بلو ګوري، بجلی بلو ګوري. سویګیز خو زما په خیال کې چې بدرې جمع کړی د ډاکټر دوی ته یو جمع یو دوه کړی مرګري سار غرمه ماښام چې دا کار خیر دی دا یو صدقه ده بلونه ته وګوري، بلونه دومره راځي اواز اوچتول، چې بلونه زمونږ د وس نه بار دي. اواز اوچتول دا په موږ ټولو باندې فرض دی او دا داسې یو ظالم حکومت په موږ باندې مسلط شوی دی چې پښتانه غرق او تباه کړو. ظالمانه ټیکسونه کمرتوړ مهنګاهي شل زره بل د ګیس او د بجلی ناروا لوډ شیډینګ په خاصه چې عوام ډیر دغه مایوسه شان شوي د هسپتال مسلې دا عوام هم دغه نورې شان د بیمې مسلې د امن مسلې ډېره مهرباني. دا ټول د زما خواسته د تنقید د تحصیل غیر عوامو ته چې روز یو دی کې موږ سره راځي پښانه ودرېږي. تاسو به ډېره مهرباني وي. لګا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لگا شیبا غاړې بعد بلدوی भरपूर احتجاج چالو کیږي او کارکونان چې کوم دي د مختلفو کونسلونو راغلي د پارټي ورکر